د الله پیغمبر چې کله د ریاست قائمای ریاست د الله پیغمبر څه کوي اول نمبر د جماعت قیام کوي نن چې زمونږ استاد خلک مشران شي نو خلک اول منځونو ته ځي خلک اول چې د هغه خلکو ځای ته ځي چې هغه غیر مسلم وي منځونو آبادی ابتداګانې د هغه ځایونو کوي خو رسول الله چې کله د مدینې ریاست قائمای اسلامي ریاست قائمای اسلامي سیاست کوي د الله پیغمبر د جماعت نه شروع کوي جماعت د الله رب العالمین پیغمبر چې دی هغه جوړ کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ځای چې دی هغه د ریاست بنیاد کې خو اسلامي سیاست هم دغه ځای چې دی هغه شروع شو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ځای عملی اقدام وکړ رسول الله نه وستا دغه اقدام د دې مقصد هغه عدل هغه انصاف هغه قوم ته انصاف ورکول خلک د سنن خبره او خلکو ته حقوق نو ملاو زنانو ته حق نو ملاو اسلامي ریاست قائم شو سیاست اسلامي شروع شو د الله پیغمبر ته الله تعالی احکام نازلې زنانو ته زنانو حق ملاو شو سړو ته سړو حق ملاو شو نوجوان ته نوجوان حق ملاو شو اسلامي ریاست قائم شو د اسلامي ریاست بنیاد کې خو شو اسلامي سیاست بنیاد کې خو چا کې خو د الله پیغمبر به خو